زمونږ طالبان ګلان دي، ګلان په خدای قسم. دا هغه الکان دي، هغه طالبان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی دی. وی تاسو له به د اطرافو نه خلک راځي او علم به حاصلی، د علم طلب نه رحبو بهم مرحبا ورته وایي. دا هغه بچي دي چې رسول الله مبارک فرمایي چې فرشتې وزرې ورته خورئ. دا هغه بچی دی چې رسول الله مبارک فرمایي که دا بچی د علم په طلب کې مړ شو، علم یې حاصلو او په خپل کټ پوزي کې مړ شو د علم په طلب کې، دی له به خدای د شهید برابر اجر ورکړي او د شهید مرتبه به ورکړي. طالب خو یو مقام لري زمارونو، طالب خو یو حیثیت لري. زمونږ په تورنګزو ولې عباده را ټول عمر دوی طالبان ساتلي، زمونږ په تورنګزو ولې عباده را ټول عمر یې په جوماتونو کې طالبان ساتلي، ډوډۍ پې خوړلې ده. زمونږ په دشنغر ولې عباده را دي طالبان په جوماتونو کې ساتي، طالبانو قدر یې کړی، عزت یې کړی. مانه بعد یو خلک تپوس کوي ته تورنګزو کې اوسېږي او تمانځو کې درس دی، دا خو ټول ګډوډ خلک دا ته څه کوي؟ ما ته پته ده تورنګزو تمانځو خلک زه پېژنم. په دې خلکو کې چې د مولا او د طالب کوم قدر دی قسم په خدای کې په نورو علاقو کې دا شته. دا چې هر څنګه خدا د مولا قدر کوي، دا د مولا ټول عمر دوی عزت کړی دی، دوی د مولیانو لاسونه خپل کړي. مونږ دوی سره خوشحاله یو الحمدلله. مونږ دوی ته دعاګانې کړي دي او دعاګانې ورته کوو د خدای په فضل.